नन पाकिस्तान ته د انډیا نه په هر حال کې میچ ګټل پکار دي. تاسو له معلومه وي چې نن یو ځل بیا د انډیا او پاکستان په ایشیا کپ کې میچ ته او تر شوی میچ کم د پاکستان او انډیا شو پای کې د پاکستان لوبډلې سمره بیزتی شوی و پاغه باندې له ډیټیل سره مونږه ویلاګز جوړ کړی دي. خو نن ویډیو کې مونږ نن میچ باندې خبره کوو او د پاکستان چې کم ایکسپیکټډ پلینګ 11 دی دوه تبدیلیاں پکې متوقع دي چې دوه تبدیلیاں او پکې کیږي. حارث رؤف د انډیا خلاف په تیر شوی میچ کې نو او نن ایکسپیکټډ دا چې حارث رؤف هم په پلینګ 11 کې شامل شي. شاهین شاه او حارث رؤف دا بر پاکستان تر طرفه دوه فاست بالران وي. د سفیان مقیم په شمولیت کې هم شک ته کې د شي سفیان مقیم ډراپ کړل شي او سفیان مقیم په ځای باندې فهیم اشرف په پلینګ 11 کې ورواچول شي. فهیم اشرف ورچول سره د پاکستان کرکټ ټیم د منیجمنت دا سوچته چې بیټینګ کې بلګ ډیپث راشي بیټینګ بلګ مضبوط شي. خو سفیان مقیم ډراپ کول پکار دي کنه کمنټ تاسو لازمي کوي. سپینرانو ډپارټمنټ کې سپینران چې کم بالران دي آی کې به یو حسن نواز نه سوري محمد نواز چې کم دی یو باغ سپینر بالر وي یو ابرار احمد وي. سفیان مقیم خبره شک کړه اور دنه علاوه سایم ایوب چې کم دی به هم د سپین بالینګ ډپارټمنټ کې د پاکستان تر طرفه په ایکشن کې راځي. سایم ایوب نه کې دیشنن اوپننګ واغشتل شي محمد حارث باندې اوپننګ وکړي هغه هم خبره لا ډاوټ کړه. خونن میچ چې کم دی شایقین کرکټ د پاکستان چې کم شایقین کرکټ ته غواړي چې نن میچ پاکستان په هر حال کې وګټي. پاکستان کرکټ ټیم لا نو ډیرو خلکو مشورې ورکړې دي نوې سټریټیجی هم د نن میچ د لپاره جوړه شوې ده. نن چې کوم د پاکستان کرکټ میچ ته نو نن با پاکستان کوشش کوي چې ټاس کو وګټي نو باندې و بالینګ اخلي ځکه چیس چې کوم دی په تیر شوی میچونو کې تاسو قتل د افغانستان خلاف سریلانکا چیز کو بیا د سریلانکا خلاف بنگلاديش چیز کو سکسسفل چیز چې ول ویل کیږي ناغه شو نو په سیکنډ اننګز کې بیټینګ لګ آسان شي. نو پاکستان باندې کوشش کوي چې ټاس وګټي او ټاس ګټلو نه پس لومبنه بالینګ واخلي. کچر انډیا ټاس وګټلو نو ښکارا خبره دای به هم لومبنه بالینګ اخلي. نن میچ کې سلمان علي آغا نه هم ډیر زیات توقعات د خلکو جوړ دي. سلمان علي آغا کچر نن سکور نو کو نو داغه په پرفارمنس داغه په کپتانی هوته هم خطر جوړې دي شي. بل طرف ته دا خبره هم ډیر زیات وایرل ده چې کې د نن میچ کې حسن نواز هم ډراپ وي. حسن نواز تاسو له معلومه دا هم کنسسټنټلی په ایشیا کپ کې پرفارم نه دی کړي. نو حسن نواز په شمولیت کې هم ډېرې غټې خبرې جوړې دي داغه شمولیت هم غیر متوقع دی. خیر چې کله ټاسو شي ټاس نه پس پلینګ 11 راشي نو اله بخکاره شي چې کم کلاړي په میچ کې شته او کم کلاړي نشته. خو پاکستان د دې میچ د لپاره یو مضبوط سټریټیجی جوړه کړې ده یو مضبوط پلان جوړ کړی دی. ګورو به چې پاکستان د خپل پلان مطابق گیم کوي کنه. خو نن میچ پاکستان ته ګټل پکار دي او ګټلو نه پس بیا سلمان علي آغا ته پریس کانفرنس کول پکار دي او په دغه پریس کانفرنس کې سلمان علي آغا ته د نن میچ ګټه د پاکستان آرمی ته ډیډیکیټ کول پکار دي. څنګه چې د انډیا کپتان سوریه کمار یادو په لګټه د انډیا آرمی ته او د پهلګام اٹیک چې کم فیملیز وغیله ډیډیکیټ کا چونکه پهلګام اٹیک خو پاکستان اړو مطلب ملوث نو او د انډیا طرف په پاکستان دا الزام لګیدو چې پاکستان دا اٹیک کړی دی. پاکستان ولا بار بار وی چې صاف او شفاف انکوایری وکا کچې زب کې ملوث ويم چې څه جرم وې زده منم. خو انډیا یو نارټیو واغ ټیم جوړ کو په پاکستان الزام لګولو بیا پکې جنگ وغیرہ هم شو. نو نن میچ چې کم دی پاکستان ته ګټل انتهایی ضروری دي. نن میچ پاکستان ته ګټل په دې وجه ضروری دي چې د انډیا څومره هم کرکټرز دي سابقه کرکټرز آی د پاکستان ټیم ډیر هلکا اغشتل دی ډیر انډر اسټیمیټ کړي دی. سارف غنگولی بل ورځ یو بیان جاری کو چې د پاکستان ټیم کې هغه خوان دوس نشتا. پاکستان ټیم او د انډیا ټیم کې د ځمکې اسمان فرق دی. پاکستان ټیم اوس د انډیا ټیم مقابله هم نشي کوله کیونکه د سارف غنگولی دا خبره ټیک تا د سارو غنگولی دا خبره په دې وجه ټیک ته چې په ټي 20 فارمیټ کې د پاکستان او د انډیا 15 میچ شوي دي او 15 میچونو کې 12 انډیا ګټلې دي او صرف 3 میچونه پاکستان ګټلې دي. نو دا خبره ټیک ته چې دور تک د انډیا او د پاکستان مقابله نه کیږي او د پاکستان ټیم یو داسې ټیم دی چې دا انپریډکټیبل دی. نن واپسی کول شي او انډیا ته تګړه جواب ورکول شي او انډیا نه دا میچ په خمارجن ګټلې هم شي. لکه د انډیا په خلاف د پاکستان ټیم دومره هم انډر اسټیمیټ کول نه دی پکار. سارو غنگولی دا خبره هم وکړه چې پاکستان انډیا میچ چې 15 اور شو ما بيخي میچ بند کو مالا پته ولګره چې دا خو وان سایډډ میچ دا میچ اخوان مزونه نو ما میچ بند کو. دا سارو غنگولی لکه د انډیا پاکستان میچ به چې خلک بال ګولي
او بیا یو سابقه کرکټر زوی چې ما میچ په دې وجه ونه کتو چې خوان دي نو دا خبره هم ټیک ته چې خوان دي نو ځکه پاکستان چې کم خراب بیټینګ نو غیر میچ هغه خوان خراب کړي وو نو نن میچ پاکستان لا غټل پکار دي او یو مضبوطه واپسی په ټورنامنت کې او د انډیا خلاف کول پکار دي نو دې حواله سره د تاسو سره ده تاسو خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ